زب پوشو الرحمن الرحیم باب الاسیر او الغریم یربط فی المسجد. دا ابواب آسان دی. باب دی په بیان دی خبری الاسیر قیدی او الغریم یا قرضدار یربط فی المسجد چې اترل شي په جمعات کې. ګورا مقصد د امام بخاری رحمه الله دو سیزه دی په دې باب کې، یو ربط الاسیر بل ربط الغریم. سحرګل نه یو سړی عبدالجلیل قرضا غسته وا او دې قرضا ادا نکړه. عبدالوارث قاضی او مدعی دعوه پیش کړه چې عبدالجلیل زمان مقروض دی او قرض نه راکړي او وخت کافی وشو. عبدالوارث قاضی په دې فیصله نافذ کول شي چې ارتبطوه بسواری المسجد، دا سره د جمعات ستونو سره وتاړي چې څو پورې دې قرض نه ادا کړي او یا وعده محکمه په ادا کولو د قرض نه کړي، دا جایز دی. بعض علماء فرمایي چې چونکه مسجد دیر پار نه دی جوړ، ربط الاسیر او غریم په جمعات کې ناروا دي. امام بخاری رحم الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نه چې یو عمل ثابت نو هغه جایز دی. البته دمره خبره او چې په هغه زمانہ کې قید خانی جیل خانی نه وي او ټول فیصله په مساجدو کې نافذ کېدلې. ربط الاسیر والغریم امام بخاری ثابت. البته اشکال دا دی چې امام بخاری په باب کې دوی سیر راوړي، دو اجزا دي، ربط الاسیر دی او غریم دی. حدیث په باب کې د ربط الاسیر په باره کې دی، د ربط الغریم په باره کې حدیث نشته دی. امام بخاری ترجمه راوړي دا او دغه وضاحت په حدیث سره نه ده کړې. دغه محدثین ګڼ جوابونه کوي. یو دا دی چې قدر مشترک په مابین د اسیر او غریم کې څه د اداء حق دی. نو کې اسیر اداء حق د پاره تړل کې دي شي، نو غریم هم تړل کې دي شي. امام کرمانی وی چې ربط الاسیر دا به طور اصالت ثابت دی او ربط الغریم قیاسا علی الاسیر ثابت دی. زجی دا چې بنوي زر زر بچا کویږي نه سره. عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عفریتا من الجن ګورا بشک یو انتهائی قوی تر د پیریانو. بعض علما د عفریت معنی په خبيث سره کوي، پلیت سره کوي. خدا بیا سورۃ نمل کې بیا د دې اشکال دی. ان عفریتا من الجن قال عفریت من الجن انا آتیکا، او التکی مفسرین معنی کوي هغه قوی تر د پیریانو نه. او دلته د کرمانی نه ذکر کوي المبالغ فی شیء، چې یو سره په یو کار کې انتها ته رسیدلی وي. ان عفریت من الجن یو طاقت ور د پیریانو نه تفلت را خوشش علیا پما باندې البارحتا بیگالا تیر شوی شپه. پښتانه تیر شوی شپه ته بیگا می خوب لیدلو. تا خیال ورته لکه سار ګل خوب ګوري کنه او یا چې کوم ده کنه دا قسمت خو نمرانه شه پوره شو کنه. اوس دې خوب ګوري او بیا سار چې کوم دینو وای چې ما خود دوی راوړل دي او چوټي پکاره وځي کنه. اته دغه سي پیګاله نبی علیہ السلام په عبادت کې مشغول او عفریت من الجن راغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وسوسو اچولو دی پارا.
او کلمتن نحوها یا یو کلمه وا په مثل د دې کلمې چې تفلت حضرت تفلت ویلو یا د دې په مثل سبله جمله ویلې وا لیقطع علی الصلاة چې خراب کی په ما باندې موزه لیقطع چې قطع کی فامکننی الله منه الله طاقت راک مال را پاغي باندې امکننی الله قدرت راک الله مال را منه یعنی علیه واردت ان اربطه او ما اراده وکړه چې تړم دی لرا الى ساریت من سوار المسجد په طرف دی سره دی واستنینا واستنو د جماعت طاقت راک چې دا جنونیوم او د جماعت یو ستنه سره وتړم حتا تصبحوا تر دې چې تاسو سار کړئ وتنذروا الیه یا وتنذروا الیه او تاسو ورته وګورئ وتنذروا کلکم فذكرت قول اخي سليمان یا شرات پزرکی وینا درور زما چې سليمان عليه السلام دی رب هب لي ملكا الا وبخمال رب شيء لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح راوي دخا قال روحوي سوق د اسحاق ابن ابراهيم استاذ د امام بخاري د استاذ هغه وی فرد او خاصه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیره دا جن چو پری خود خاصه نا مراد او ذلیلا مسله خو آسان شو ربط الاسیر پیغمبر اسلام قیتی کرلو هغه جن چراغ افریت وسوسو دی پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزمات ته وی تړ او بس خپل مزونه شروع کړ چې سار د سبای صادق د بام وښن ورته چې زوس د پرېګډوا او کینینو بیا د مدینه ماشومان به تا شاوتی کی لازم دی وطن استفاده شاوتی پیژنې بیا به شاوتی کوي ګوره تخته پوښوګنا نو دیو تخته نو دا خو ثابت شو چې قیدی وته او ربط الغریم په دی باندې قیاسا ثابت شو خو دې کې ډېر اشکالات دي یو اشکال دا دی چې قران عظیم چې انه یراکم هو وقبیل من حيث لا ترونهم تا شیطان نشي دی او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شیطان دې دی بیا تړلې هم دی نو پاری باندې علما کرام ډیر اشکالات کوي او بیا ډیر جوابونه کوي او د محدثین او د اردو شراح هم ځان خستړي کړي دي دای په شراح کې چې کومه یو خبره قیمتي د نور ګړبړ شن دي اوله خبره دا چې د پیغمبر علی السلام خصوصیت ته بس ته اخلاص خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ښکارا شو بس او دا د حضرت خصوصیتو عام خلقو ته نخ کوي دویم قول چې د علماو دی او مزیدار دی قران عظیم کې چې لا ترونه ذکر کړی دی نفی ضرورت په اصل صورت شیطانی ده چې شیطان لسوق په صورت اصلي د شیطان نشي کته او ارکه چې دا شیطان خپل هيئت بدل کی بیا لیدي شي او دا لوی علماء خبره ده امام رازی نظری لیکلی دي لا ترونه فی اصل صورته د شیطان اصلي صورت آیه کې ته نشي لیدل او چې کله هغه متشکل شي کنا او ځان متمثل کی او دا اختیارات غیل الله ورکړي کله مار کله پښو کله سپې کله برڅ کله پنس بیا غوتلی دی شي او بعض علماء چې نبی علیہ السلام ته په شکل د پښو یا په پس راغلو نزدک نبی علیہ السلام او تړه خو خسته خبره ده چې حضرت سے خصوصیت ده اوس کې ته شیطان غوډر طاقتور دي نه من تزیا بزی قوم فله حکمه کله چې یو شی د بل څه صورت اختیار کینو دیته حکم دیږي وي د پښو د پښو څخه حیثیت ده خو شي یا کې یو انساني شکل باندې راشي نو دې څه حیثیت ده دریم خبره د سليمان عليه السلام دعا را ته یاد شو
سوال دا چې دعا کې خدا دې چې لا ينبغي دلته هو حضرت ته هو طاقت ملاو شو مقصد دا دی دعای سليمان چې یاد شو ما دې پری خود زکه چې د عوامو په ذهن کې دا وسوسه را نشي چې دعا د سليمان چې وا قبول شي نه حالانکه دعا د سليمان عليه السلام چې وا هغه نفي د قدرت او طاقت ته غیر نه و بلکې مقصد د سليمان چې هغه سوال د ملک عظیم او د قدرت کامله و یعنی یو داسې طاقت راکا داسې حکومت راکا چې کامل وي بس لکه موږ وایو چې الله دې سحر ګل داسې مولا کی چې داسې بل څوک نه نو دې دا معنی نه ده چې موږ بخیلان زبل نه نفي د علم کوو خو موږ چې خدای دې پوره مولا کی چې کتاب ته سم کینی ستا خیال دی ورته کنه دا زوشو انو بهرحال موږ دا بعد عادت نه کنا انو زموږ یو مرګره سبق ته ناس داس راځي کنه دا یو پتن دی خو زموږ استاد کړه دې کله پرې بس هغه یو خبره هغه دې پاره به چې داسې نو کړی استاد په دې باندې پوښي نو مقصد د سليمان اسلام دعا کامله وا هر چې امام الانبیاء علیه السلام دې هغه د دینه مستثنا دی چلو ها شابه باب الاختصار اذا اسلم ورد الاسير ايضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم ان يحبس الى صلاة المسجد باب الاغتسال اذا اسلم دا باب دې په بیان د غسل کولو چې کله کافر یا مشرک مسلمان شي او چونکی دا مسله بطور ضمنن دا غره اصل مسله دا وربط الاسير ايضا في المسجد نو محکم ذکر وربط الاسير بیا راغی ربط الاسير دا تکرار د تراجم نه لري بلکې دا د اغتسال اذا اسلم سره تبان راغلی دی او کته چې اغتسال د کافر اذا اسلم دا خو په مسجد کې نه دی دا خو بدو یعنی خارج المسجد دی چې په باغ کې وو ان بیا دلته په مساجدو کې لا باغ مثلا څنګه رااله دا امام بخاری دیزه کې د بعض علماو باندې رد کړي او چونکی مخک ربط الاسیر راغی نو دلته بیا ربط الاسیر ذکر کړي ال ربط الاسیر د جن د واقعین استدلال وکړ نو دلته د سمامی د اصال لا سمامه ابن اصال دغه د واقعین استدلال کړي نو اصل کې ربط الاسیر د انس په دې باب کې ذکر کیږي او اغتسال د ضمنن راغی دغه چې کافر مسلمانېږي نو دغه د پاره حکم دسره د اغتسال دی بیا اغتسال غسل کول دغه څه حیثیت ته ان شاء الله مخکې مسله بیان شي چلو ها ایک منٹ وربط الاسیر ايضا في المسجد وكان شريح ودا قاضي شريح رحم الله د په کوفه کې گورنر وو د عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې او د دې قضا چې کوم هغه ډیر زیاته مشهور و تیشوا یامر الغریمه شریع په حکم کو په حق د قرضدارو کې ان يحبس الى صالة المسجد چې جماعت دستنه سره وتاړي اسلامي حکومت چا به قرض واسه نه پیدا کولا جماعت سره به ترستنه سره چې بعد خلق راضي او چې دا کاکا ولې پیسې خورلې دي الله اکبر س ناشنا نظام او عجیب نظام جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه دا حدیث تاسو مخکوي لباس النبي صلی الله علیه وسلم خیلن نبی علیہ السلام لګلی شاه سواران دا اوس بیا هم راځي دخول مشرک فی المسجد مخامخ راځي یعنی 10 کسان صحابه کرام نبی علیہ السلام لګلو یو سریه وا او دا نجد علاقه ته لګلې و مګر مخکې تاسو ویلو چې نجد د عربو چت زمکه ته وای
او تهامه چې کوم دی یا تهامه هغه لاندې زمکه ته پس زمکه ته وي لکه سواد نجس شو دا علاقه تهامه شو کوز ده کنه کوز ده او تاسو معاشي ذکر کړی دي چې د جزیره العرب چې وا دا په پیښه قسم باندې منقسم و تهامه او نجد حجاز او عروض او یمن ارض حجاز مکه شو مدینه منوره شو الى اليمن فجاءت برجل من بني حنیفه نورال دا طائفه په یو سړي باندې هغه د بنو حنیفه نه ده او نوم دې یقال له سمامه ابن اسال دغه نوم سمامه ابن اسال او دا دې بنو حنیف سو لیډر مشر فربطوا بساریه من سوار المسجد نو دوی اوتره دا کس یوستنه باندې دستونو د جمعات نه فخرج الی النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورتراغه فقال اطلقوا سماما پریګه د سماما لرا او دا دې دلته اختصار کړي ښا من مغازیو کې ویل دي نبی علیہ السلام چرای سماما ته اے سماما څه خیال دستا دغه ورته وی چې زما دغه خیال دی چې تاسو ما مړ کې نو خپل یو دشمن به مړ کې نو پتا څه قصور نشته او که ته ما پرېږدې دي احسان کې نو زما ټول مرسته احسان یادوم او که ته پیسې غواړې پیسې مالدار سره پیسې در کولې شم انتون امزا نو هغه حدیث تاسو ویلې نبی علیہ السلام درې ورځې دغه څه تاسو نو وکړ په درې مرزوي پرېږدې چې سی وای سره قیمتي لا الته کې خوا کې مسجد نبی سره باونو الته شویو الته ولمبل او بیا راغی جمعه ته کلمه د شهادت ویلا او بیا راغی خپل قوم ته خپل علاقه ته او عمره لراغه عمره والو ته مکه والو ته یا خوبا پیغمبر باندې ایمان راوړې کني یو دانه به زما د زمکه نه تاسو نه راځي درانه ماشاءالله خسته خبرې وکړه فخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا سماما فانطلق الى نخل ودلال پتروتا باغ یو باغ د کجورو قریب من المسجد چې جمعه ته نږدې وو فاغتسل التولمبل ثم دخل المسجد بیا راغی جمعه ته فقال دي اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث بخاری دویم جل 627 کې موږ تفصیلی ویلې ده دارنګه د دې دغه باب دغه حدیث په 336 کې د دغه بخاری جلد اول ان شاء الله را روان دي او دغه حدیث تاسو مسلم کې جلد ثانی کې ویلي تقریبا 93 صفحه کې 93 صفحه د مسلم جلد ثانی کې دا روایت موجود ده او اړم ځکه چې چونکه موږ مغازیو کې تفصیلا ویلې ده او په 336 کې خرازی فاضل مختصر راځي اوس دې د محدثین یو مسأله خي یو خدا چې ربط الاسیر فی المسجد ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې سمامه ابن اسال تړل او قیدی ته تړل او دا تړل د قیدی په جمعات کې دا د جمعات اعانت نه ده توهین نه ده په دې سره توهین د مسجد نه راځي دغه مسله دا د مولانا صاحب چې حکم د غسل دی که یو کافر مسلمان شي غیله به غسل ورکو او کنه به ورکو امام احمد ابن حنبل رحم الله په دې باندې قائل دی چې غسل د نو مسلم لرا واجب دی چې د غسل کوي برابر خبره ده چې مواجب غسل موجود وي یا موجود شي دي ائمه ثلاثه فرمایي چې مواجب غسل موجود وي لکه د سړی جما کړي احتلام شوی قضا حایز شوی او د حیض نه پاک شوی بیا مسلمان شوی نو مواجب غسل خو موجود شوی دي لہذا غسل په واجب دی او کې چرنینو دا غسل استعمال
درېمه جګړه اختلافي ده چې مواجب غسل موجود شي او دی لمبلی وي او دغه نه پس مسلمان شونه بیا وسو کوي. امام ابو حنیفه علیه رحمت فرمایي چې په دې باندې اعاده د غسل نشته ده. دغه په غسل کې نیت فرض نه دی، په دې اعلی نیت د خونو او نیت فرض مونږ نه وایو، نو غسل وشده دي. امام شافعی سے فرمایي چې غسل به اعاده کوي، ځکه په دې کې نیت شرط دی او دې من اعلی نیت نو. تیشوا امام بخاری رحمه الله داخل چې د استحبابا غسل کړو، غسل بکو استحبابا، امر بکو په غسل باندې چې اوسه نوی مسلمان شي. جی باب الخيمة في المسجد المرضى وغيره. باب دې په بیان د جواز د خیمې تړلو په جمعات کې د پاره د مریضانو و غیرهم د طالبانو و غیرهم او عام مسافر طالبان شو. یو دورو مولانا عبدالسلام سید الله وبخي انو دې زمون امیر چې کوم زمانہ کې په دې رستم کې به دې سره ډیر زیات طالبانو د درس او د مشر شیخ زمانه مو د چوکې د رستم د مدرسه چې ونه دا ډیره محدوده و. د جمعات په چتون مازی او زلتلم په لار تم ګنیر ته بیان لپاره د جمعات په چت باندې سره پیزه خېمه او کته مدرسه چې و لکه دا زمو جمعات په دې جمعات کې دوه درې خېمه تړلې ګټور زه خو نه چې طالبانو هغه په دې خېمو کې پاتې کېدل. نو بخاری خو ویلی وکنه نو الخیمه فی المسجد للمرضى وغيرهم. جمعات کی خیمه مریض دے پارا او دارنګ نور خلقو دے پارا تړل شي. ګوره د خیر القرون زمانہ د فقر وا او هسپتالونه نو امبولانس نه وي وشګنا او نور داسي سہولیات ہونا. یو صحابی دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دیتا په یو جهاد کې گزار لګیدل او په بازو باندې او اکل د مټ دارک دیتا رګي حیات مویدا دا چې کټشي نو سره کټشي دا چې و چې دا چې کټشي نو اول سره په کټشي ان بیا قبر ته روان شي. او شو ګره دې لپاره پیغمبر رسول خیمه جمعات کې جوړه کا چې رضبت دې بار بار تپوس کوم کنه او کور ته تل راتل مشکل دي. بیا دې خیمه سره یو بل خیمه و د بنو غفار، هغه د خیمه سره بل خیمه د بنو غفار و. بنو غفار ناسو نو دا سات دا وینه دمر زیات روانه شو چې د خیمه نه بل خیمه ته لاړه. نو بنو غفار خلقو ته چې دا سوچ له سازو په دې خیمه کې سدي چې قتل نو هغه د سات وینه روانه شو. دا وینه جوړه نشو بند نشو حتی تر دې چې سات وفات شو. او دې کې فقط دمره مسله خي چې لکه جواز د خیمه په جمعات کې او ځکه طالبان ډیر شي نو په جمعات کې چې خیمه وتړي نو ګناه نه لري او عوام په څه خاطر کړه نام دي للمرضى وغيرهم. جی وفي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال اصيب سعد يوم الخندق في الاكهل فضرب ګورا اصيب سعد زخمی کړه حضرت سعد فرض د غزوه خندق فی الاکحل اکحل اکحل اے رگ د مټي بازو. فضرب النبي صلی الله علیه وسلم خیمه فی المسجد حضرت اوټه کولا جوړه کړ نبی پاک یو تنګو په جمعات کې نسبت نبی پاک ته خو نسبت امیر دی حضرت اجازه ورکړ لیعوده من قریب اے چود بیمار کرسی کې د دې د نږدې نه جمعات کې حضرت نه سن جمعات کې وخیمه چې تاسو وګورئ الله دې موږ معاف کړي زموږ طالبان نه جوړي مګر تاسو نه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابي جمعات کې تپوس کاو یوم الخندق. ٹھیک شو نو اوس ګورا فلم يروهم او د فلم يروهم فاعل الدم د رسول روان دي
فلم يروهم الا الدم ان يرول دا خلق مگر ویني کلا وفي المسجد دا جمله معترضه وفي المسجد خيمه من بني غفار او په جمعات کې بل خیمه او د بنو غفار نه يسيل اليهم چې دا وینا د صاد د مسجد خیمینا د بنو غفار خیمه ته رااله فقالوا بنو غفار وی یا للخیمه یا لخیمه ما ذا الذي ياتينا من قبلكم دا سشه سور دے چې راځي موږ ته تاسو د خیمینا د سرازي د خیمینا را روان دي فیضا سعد یغزو قتل من سعد یغزو چې سخا کولا یعنی بیتل کول جره دما اے بیول وینا فمات منها دغه زخم دی وجنه وفات شو دا روایتم تاسو مغازیو کې ویلو کو تاسو به شي او شو کنه د بهرحال جواز د خیمه په جمعات کې ثابت شو د پاره ضرورت خو دې دا معنی ده چې خیمه کې وزن سره نور بل قسم نه ځان لږ د کور حکم خو نه دی کنه خو بیا آداب د جمعات چې کوم دي هغه ملحوظ ساتي جی باب ادخال البعير في المسجد للعلة وقال ابن عباس وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ګوره علماء کرام ادخال البعير في المسجد للعلة جواز د داخلولو د اوخ په جمعات کې لوجد علت مرضنا یا لوجد علت ضرورتنا ګوره مولانا صاحب تاسو خو د چا کمال نه مانه کنه پرون په دې حاضرو کې یو څه تخریر وکړ ډېر په تخریر نوجوان علیکو وما سمعنا من المواعظ من لدن من وقت الولادة إلى يومنا هذا ما سمعت هذا الوعظ قبل ذلك من أحد ناشنا ظالم نوجوان بچے نوے او داس تقریر الفاظ دیس ناشنا انداز خلق حیران تو بارحال تاز خود چا کمال نہ مانے کنا ارمارو سره خپل کتندې مې ولا خپل دا ماته وی دا دی ولې ما دې کمال نه ډېر متاثر نو بیا طالبان ما کې چې زه امام مدرس نه وي زه به دې سره ګرځیدم دا تخول نه مولا اورېدم ډېر خوندور تقریر خیر بهرحال احمد خو څه خبره شي نو به مردان ته روان شي الکه چې دې درسګاه ته لاشه صحیح خبره واوره الله بیا په خیر بهرحال مسئله توکل ادخال البعير في المسجد لله ما عرض کو چې کمال د بخاری دی چې د ابواب المساجد لپاره څومره عجیبه عنوانات کې خودل او روایت را جمع کړو روره دا ټول علم په کتابونو کې دی یو خبره کوم مخې په سفر می چاته نه کړي خو نن زين تراله دا مليان ګوره دغه تعصب ډیر زیات دی افکیږي هم کې تاسو یې کوي تعصب نه مولا ډیر بچ کی ډیر کم بچ کی مولانا عبد الجبار سے هغه الهام الرحمن لیکلو نوې چاپ شو رستم کی شورا وزمګه یو سړي مولانا عبد السلام شه ته دا څه کمال له کوڅه یو تفسیر نقل کړی سره بل تفسیر نقل کړی تا خیال دی مولانا عبد السلام څخه ډېر قیمتي خبره وکړه هغه وی دا نقل کول د تفسیر دا مستقل کمال دی د مختلف تفاسیرونو یو خبره نقل کول دا مستقل کمال دی ته دې چې کمال نه نو څه ته کمال وي پرې پوه شئ نو لکه
دا حدیثونه په ټولو کتابونو کې دي هغه له عنوان ورکول بیا هر عنوان باندې حدیث پیش کول دا ډېر کمال احمد وشګنا نو اوس ادخال البعير في المسجد لله مرض دی عذر دی نو په سوارلې جمعه تراتلی شي ولکه دې زمانه کې دا ویلچر دي سره جمعه تراتلی په ویلچر خدا اوخ دې کنه دا یو اوخ ته سوارلې د په دې رانه جمعه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه روایتونه دي دلته د ام سلمې روایت ده حجۃ الوداع مسله وا ام سلمې صاحبي طواف نو کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځخنا جوړه ما او طواف را نه کیږي نبی علیہ السلام په خو باندې کینا او زه مزلزم او داسې د خلکو لری لری طواف وکړه الله اکبر داسې لری لری طواف وکړه ام سلمې وي زه په خو باندې ما طواف کو او ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سورۃ تیزک و تور و کتاب مستور پیغمبر علیه السلام په سار مسکی نو مسلمي لری طواف معلومه شو چې بیت الله شریف مسجد حرام کې طواف دی پارا ته سورلی استعمالول شي اوس کې اوسوي چلګه او خانه کعبه وا خانه کعبه نه بار خو جمعه نو بلکه تلاش جمعه نه مسجد حرام هغه زما څخه تعلیق چې ناسو وګچته ناسي حرم شریف کې نرسي دا خیال ورته ولکه تلاش مسجد حرام ته چاپیره نه دي وښوي انو بیا دیم قول د بخاری دی چې هغه وخت مسجد حرام وجود کې نو راغله صرف بیت الله شریف لکه د بیت الله شریف دا مطاف کوم دی دا حکم د مسجد کې دی دیکھوا او بل عمل د پیغمبر علی السلام دی اب تاسو ابو داود شریف کی 266 صفحه کې راشي چې نبی علیہ السلام علت بیماری په بنا طواف کړو او اوخ باندې سور او دغه نور نقطې وشته ادخال البعير في المسجد للعله هغه علت مرض شي یا علت ذوب شي یا نور شي وقال ابن عباس طواف النبي صلى الله عليه وسلم علا بعیره نبی علیہ السلام طواف کړو خپل اوخ باندې او طواف د پیغمبر علیہ السلام چې وو د وجه بیماری نه وو اوس دا روایت امام بخاری به سند ذکر کا دا روایت موقوفه تعلیقا ذکر کا او دا په ابو داود کې 266 صفحه کې شته ده ترا کا ابو داود 266 چې تاسو خفه نشئ مړی می خراب شو او د شپې تکلیف رسنی باندې تکلیف هغه نه بس خراب شو ساډو بیره باندې راغله دا ګوره 266 سفره او دا 266 کې زموږ ټول سبق دی ښا دا ګوره وطاف النبي صلى الله عليه وسلم دابل بوجو عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم مکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته راغلو وهو یشتکی پیغمبر علیہ السلام بیمار او یشتکی فطاف على راحلتی كلما اطال ركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافي انا خف صلى ركعتين دا واخلا دغه ټول روایتونه دي هغه یو روایت اشتکاو نما برت تعالی نه خراخ او دغه نه نه پس دا مسلمي روایتوم د چوس مګه وایو جی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة قال صلى الله عليه وسلم اني اشتكي قالت شکاوت الى رسول الله صلی الله فریادو ک نبی علیہ السلام ته اني اشتكي زخنا جوړه ما قال توفي من وراء الناس وانت راكبه چا لری د خلقونه توافق چې ته سوره په سورلې باندې
فطفت ورسول الله صلی الله علیه وسلم الى جنب البيت ما طواف کو نبی علیہ السلام د بیت الله یو کونه باندې ولاړو ايقرأ بالتور وكتاب مستور سبحان الله سبحان الله په شمولانا صاحبہ او دا د بیماری حالتو دا بخاری 221 کی تفصیل دی تراواله بخاری 221 تا حدیث ویلې باب المریض یطوف راکبا نشته عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما طال الركن اشار اليه بشيء في يدي وكبر دا ابو داود کوم دا حدیثو ها حضرت مو اوس عبد الوارث نے دا تپوس کے امتحان ته اخلما چې هر کله دا حدیث په بخاری کې موجود او متعظم محشی حواله دی ابو داود ورکړه او دې زم محشی ته دا بخاری وات نه معلوم چې دلته خدای پیغمبر علیه السلام طواف بالبيت خو ثابت دي کنه او چې کنه علی البعیر او مختصره خبردار چې علت نشته ده او د علت ابو داود کې رجا اشتکا ده اصل طواف خو ثابت شو ورپسې د ام سلمې روایت ده شکوت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الی اخره اوس هغه دیمه خبر عبد الوارثه او شو کنه دیمه خبره دا شو چې لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې طواف کو د بیت الله ایو وخت جمعه نو ځکه چې دغه بخاری 540 صفحه کې راځي چې هغه وخت د بیت الله نه مخامخ ټول سهنو یعنی میدان نو هیڅ دیوال میوال نو دا دیوال او دا جمعه مسجد حرام دا خو بیا وسو جوړ شوی دی وګوره 521 راغی 540 صفحه دا 55 راغی الله اکبر ګوره دا باب بنيان الكعبة ورپسې حدثنا ابو النعمان قال حماد قال لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر وبنى حوله حائطا عمر سے په زمانه کې بیا باندې دیوال جوړ شوی دی احاطه تا او شوی دا نو داغي جوابدار چې دا متا په حکم د مس جناب بس قاری سے ستړي شوی باب ګوره دا باب چې کوم دی د امام بخاری مزاج مطابق بلا عنوان دی او دې کې چې کوم حدیث را روان دی دغه حدیث ما قبل ما باصر اسم مناسبت نشته دی هذا الموضوع من مواضع المشكلات او شی مدیر پر حدیث ونقل الحديث او شو کنه حدیث نقل کا هغه نه پس ته بیا دې حکمت ذکر کو قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني بيان قتادة قال حدثنا انس ان رجلين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكسان الصحابه کرامنا خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام څخه ناسو د شپې او د نبی علیہ السلام د مجلس نه راوتل احد ما یود دین عباد ابن بشر واحسب الثاني اسید ابن حذیر یو عباد ابن بشر دی او اسید ابن حذیر دی فی لیلۃ مسلمۃ فتکی تور شپکی وما هما مثل المصباحین ولسړي زامنو او دوی څخه بمثل المصباحین ومثل دسو د دیو د دو دیو پشان یضیئان بین ایدیهما چایرنا کولا د دې مخکې فلما افترقا هر کله دوی د ځان یو بل جدا شو صار ما كل واحد منهما واحد هر یو سره یو لاټین یو مصباح یو لټکه یو شغله د اورنا پاتې شو حتی تعالی چې کوم تراله حاصل دا چې پیغمبر علیہ السلام سره
عباد ابن بشر اسید ابن حذیر ناشتو او خو نا وخت پورې ناشتو او چې بیا وتل الله پاک دې ترانه نصیب کړ. دې جمعه سره تعلق دی ابواب المساجد سره دې سره تعلق دی یو او دیم دا باب چې دی باب بلانوان دی زمونږ د محاشي چې کوم بر درې نسبت ذکر کړی دینه شیطان په بل شرع کې نشي ملایو دی. اوله خبر دا چې ابواب المساجد دی نو په دې حدیث راوړو کې اشاره ده چې لکه جمعات کې ناس ته جایز ده په نیت عبادت باندې او دا عباد ابن بشر اور اسید ابن حذیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره جمعات کې ناس لہذا جمعات کې ناس ته عبادت په غرض باندې دا جائز ده د پیغمبر اسلام په جمعات کې ناسو صحابه دیو خبره محدثین ذکر کړي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناس دي او د پیغمبر پاک د صحبت اثر چاغیر الله پاک په دنیا کې رڼاګانې ورکړي. دریم نسبت هغه ډیر مناسب دی. تاسو زکات بیا یعنی حواله در کومه ابو داود جلد اول صفحه 90 ته تیار کې بیا رسول الله نو ابو داود صفحه 90 کې راځي بشر المشائین بالنور التام یوم القیامه. ترمذی کې بشر المشائین بالظلم فی الظلم بالنور التام یوم القیامه. هغه خلق چې سار او ماسن په تیرو کې موږ روان دي جمعهتونو ته هغه له په نور تام بشارت ورکړه. دلته چې په تیرو کې جمعه ته ځي د پرز د قیامت په تعالی الله لیټ در کی چمک در کی دا حدیث دی. نو دلته معلومه شو د حدیث نه چې هغه صحابه عباد ابن بشر اسید ابن حذیر نبی اسلام سره ناستو چې خط تیار شو د خدای ور لیټ ورکړه چې په دې دنیا کې الله رڼا ورکول شي په هغه جان کې رڼا ورکول شي. نو سمانا اصل د صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسجد الله نور ورکړي او دا نور داسې چې ماشاء الله اوس هم چې کوم ده کنه خلقو په لختو کې او په دې سونو کې رڼا چولې لګانا ما دې ملاشو لکه ګوره نو دا قلم نه ان په دې قلم کې رڼا را نو لکه دا رڼا په ځار څنګه چې د خوا چولې شوې ده دلته خصانی اچولې ده کاریګر اچولې ده تو کاریګر لا عقل الله ورکړي دي چې قلم په سر باندې ستاب صنعت باندې راتلی شي نو الله پاشتا چهره کې او تعالی مخکې رڼا نشي پیدا کوله. خبر اخلاص شو طالب جان دا درې نسبتو شو. اوس بابن د عنوان باب نشته نه محدثین هغه خبره کوي انور خبر پرې چې بس عنوان ته ایر شو خیال را نه دا خبره پرې ده. الکه امام بخاری تمرین الطلبه ذکر کوي چې الکه ستا امتحان اخلم چې تا خو بخاری شپږ په تصفیه ویلې ٹھیک ده او ابواب دې ډیر شی وي ځکه مخکې سیاق او سباق سره صدق سوچو کا احمد چې دې ځکه په عنوان د باب څنګه راو نو دلته محدثین بیا اختلاف کوي هر چا د خپل خیال مطابق. یو د اخراج السراج من المسجد باب اخراج السراج من المسجد باب د بیان د وښکلو د لاټین د جمعات مان جمعات څنګه لاټین راوړي شي لاټین ته وړي شي لکه دوی کړهل ځان سره نه وړل اخراج السراج من المسجد. خدام با اگر چې محدثین ذکر کوي پدې کې اخراج جوړیږي نه دیو جن چې دا اختیاري عمل نو کنه دا خدای کرامت چې موجوده ده پیغمبر علیه السلام سو کوئی نه دا اصل د باب جواز الكلام فی المسجد او ځکه دا عباد ابن بشر او سید ابن حذیر چې نبی علیہ السلام سره ناس خصوصي کول خبرې کولې جواز الكلام فی المسجد
چې کله دینی خبرې وي. او څوک نه فضل المشي الى المسجد في الليله المظلمه، فضل المشي الى المسجد في الليله المظلمه، هغه تک تور تیار شپه چې پای کې جمعه تتلل او دغه فضیلت. ٹھیک شو؟ دا ابو داود دے صفحہ 90. سبحان اللہ. او دا حدیث دے بالکل سنٹر کے لئے باب ما جاء فی المشی للصلاة فی الظلم. ارچ دغه ورمان الته مکیدا الته فضل المشي وکنا وای باب ما جاء فی المشي فی الظلم. او حدیث بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامت. ابو داود صفحہ 90 خلاص مخنا. باب الخوخة والممر في المسجد. دا مګ ویلو ترجمه افتراقا ویل دی کنه. باب ترجمه ویلو باب الخوخة والممر في المسجد. باب د په بیان د جوړولو د کړکای. خوخه کړکای به دا موږ د کړکای باره بیتله په جمعات کې. والممر فی المسجد یو تیرې دل په جمعات کې. ګوره علماء کرام صلح امت یو سره دی احمد نوم دی ازکه بدن کمزوري انو کې دا وګ سفر نشو کولای جمعه سره کور جوختي خپل د کور دیوال کې مات کی او نری غونه کړکۍ جمعه ته جوړه کی چاغې نه جمعه ته زیو راځي او دا جایز دی کو جایز نه دی د دې ذکر هغه چې جایز دی. ٹھیک شو لیکن دیزه کې بس یو جو نریو نقطه مچ جواز دی خو اولا بني ځکه چې پیغمبر اسلامي ټول خوخي بند کړي دروازې سوا د ابوبکر د خوخینا څنګه پیټلې دی نورې بند کړي. سبحان الله. او دا ممر فی المسجد چې جمعات کی ضرورت په بنا باندې تیری عادت نه جوړه اځ کې په جمعات کې چرته بہت ضرورت تیز شوی نو خیر حرج نشته دی. اګه احمد جمعات هغه ګیر نرانی او دې ګیر نو وته لاړ نو ګناه نه دی. اگر چې دا آنکه عادت جوړ کې لکه مخ کې ویل بیا وسوي جرم وي. او دې حدیث نو فضیلت صدیق معلومیږي او سم چې لاړې کنه مسجد نبی ته صلی الله علیه وسلم ته باب السلام نا شمال طرف ته یو دروازه ته چې هغه دروازې نو باب ابو بکر او چې دن لاړ شي حالت کې لیکل خوخه ابي بکر او هغه دې کې اعتکاف گاہ هم لیکل دي علماء ناس اعتکاف هم کوي هغه دې کې سبحان الله هغه دې کې صدیق اکبر کورو او ته چلار شنو دلته حسن جوړيږي. جی وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا شابه کینټه خوش وا سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله سبحانه خير عبدا ان الله تعالی سبحانه خير عبدا بیشک الله مهربان چې دې اختیار ورکړي دی بنده ته بین دنیا او بین ما عنده په مې د دنیا او په مې د غنیمتونو چې الله څخه دي. الله خپل بنده له اختیار ورکړ په مې د دنیا او بین ما عنده او په مې د غنیمتونو چې الله څخه دي. ته بیا وای جګړه خلاصي او کاش خدای پاک حدیث باندې پوهه نصیب کړي. هغه عبد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله ورته دنیا غواړي کې زما څخه نعمتونو جنت غواړي. یا الله جنت غواړي نعمتونو غواړم. رضا چې بو دي زما. ارزي بیا وی چې دلته وینو. دی بیا وی چې خیر عبدا بین الدنيا و بین ما عنده فاختار ما عند الله و دې بنده غوړه کاغه شی چې الله څخه دی. بس دا خو پیغمبر اسلام درس کوي صحابه کرام په مقصد پوه نشو. ایو عامه کې دا واغستا الګ ته اختیار دی دنیا اخلي کې آخرت غواړي آخرت اعمال غواړي کې د دنیا غواړي. فبکا ابو بکر صدیق په جړا شو. الله ابي سعيد خدري وي فقلت في نفسي ما پتر کې وي ماجب کی هاذا شیخا هغه سي شه دي جړې دی بوډا لرا
دا شیخ په څه خبرې جاړي نبی رسول الله یو مسله بیان کړی دی جاړي ان یکن الله خیر عبد بین الدنیا و بین ما عنده چې الله پاک اختیار ورکړ دی او بنده ته په میاں دنیا او په میاں دغه نعمتونو چې الله څخه دي فاختار ما عند الله عز وجل نو ورکه پیغمبر علی السلام هغه نعمتونه چې الله څخه دي دا جړه خبره ده ودلته صدیق اکبر خو په دیو جوړل کنه چې پیغمبر علی السلام ته دعوت ته د آخرت ملاو شو د وفات دعوت ته ابا سید ته ځین کې دا خبره را نغله فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو نبی علیہ السلام هو العبد المخیر هغه بنده چې اختیار تور کړی شو وکان ابو بکر اعلمنا اور ابو بکر په من کې لوی عالمو نن بستا په ترمذی کوم دغه مسله راځي چې تر وخت ملاو شي آپ بالامامت ابو بکر یو بای کې لداو چې کان عالمنا او عالم چې کوم دی د اقران اقدم دی او دغه عاشی باندې دغه ټکی کړل فقال یا ابا بکر نبی رسول الله ابو بکر لا تبکه مجارا ان امن الناس علیا دا امننا بمانه احسان دی ښا دا من نه دی ان امن الناس علیا بشک ډیر احسان کوونکې د خلقونه په ما باندې فی صحبتی په مرګتیا خپل او مالی په مال خپل ابو بکر دی ولو كنت متخذا من امتي خليلا کچروز نیون کې د امت نمبر غره قليلا دوست قلبي لا اتخذت ابا بکر خليلا ما ابو بکر خلیل جوړ کړو ولكن اخوه الاسلام ومودته لیکن صدیق سره زما اسلامي رور ولیدا او اسلامي دوستی دا البته خلت دوستی د قلبي هغه نشته نه دراغلي ولی خلیل نه دی هغه وجه حاشیه ذکر کړی دا چې الله زما خلیل دی الله می خلیل دی او الله سره مقام خلت کې دا نقطه دی حاشیه یاد کړه الله سره په مقام د خلت کې دمر زیات مستغرق شمه اوس پای کې زید بل چا نشته اوس پای کې بل چا زید نشته دی او کې بل چا زید ما په کې ابوبکر کې ناولو و نشته په کې زید البته قوت اسلام او مودت اسلام چې دی اعظم ابو بکر سره ټول زیات لا يبقين في المسجد باب الا صد پاتې نه کړشي په طرف د جمعه دروازه مگر بند ذکر شي الا باب ابي بکر ها کړکۍ خو خد ابو بکر دا وی په خپل ځای باندې حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قاسم يال بن حكيم عن كلمه ابن عباس رضي الله عنهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه حضرت کور نراغي هغه بیماری کې مات فيه چې په کومي بیماری کې د حضرت روح پرواز شو عاصبا راسو بخرقه ترون کې خپل سر په یو رمبات سره سر خوږي دردو فقعد على المنبر کینا حضرت سے په منبر باندې فحمد الله الله حمد بیان کا واسنا علیه ثم قال انه ليس من الناس احد نشتر خلقنا یو کس امننا علی فی نفسی چې په ما باندې احسان کړی وي په اعتبار د نفس دی او مال من ابي بکر ابن ابي قحافه مالی او جانی قربانی را باندې ابو بکر کړی را ولو كنت متخذا من الناس خليلا کچروز نیون کې د خلقونه دوست لاتخذت ابا بکر خلیلا ما ابو بکر خلیل جوړ کړو ولكن خلت الاسلام افضل او دوستی د مسلمانې اسلامي غرضه سدوا عني كل خوفه في هذا المسجد بند کې دروازې ټولي په طرف د جمعات هر یو مرګري جمعه څخه چکورو پیچواره کې دروازه شو جمعه ته چې بس راځو با په بند کې ها غیر خوخه ابي بکر سوا د خوخه د ابو بکر نه ابو بکر کړکای بدل تک پاتې وي دو خبرې شو لکه طالب جانا محدثین ذکر کوي چې دینه ثابت شو چې ابراهیم چې
دغه ابو بکر خلیل محمد یو دیم دا چې اصل جمله دا ده نبی علیہ السلام وی چې الله نه بغیر ما تو خلیل جوړولې ما به ابو بکر جوړ کړو خو زما زد الله خلیل الله زما خلیل دی تشوا نو خلیل الله محمد رسول الله وحبیب الله محمد رسول الله او دا خلیل الله لپاره مسلم ذکر کړ دې 273 صفحه مسلم 273 صفحه کې لفظ خلیل ذکر دی ورته سنن دارمی دا او پای کې د پیغمبر صفت حبیب ذکر دی او حبیب چې چونکه د خلق په نظر باندې ډیر په زبان باندې ډیر زیات اشعار دی جی باب الابواب والغلق للكعبه والمساجد قال ابو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد قال باب الابواب ملامش استکشا باب الابواب باب دې په بیان د دروازو جوړولو د جمعات والغلق او تالی او بندش لپاره کعبی والمساجد او دعو مساجد توجه کا احمد کم خوان ہے سبحان الله ګور مولانا صاحبہ چې دا مساجد چې کوم دي دا د ارچا دي او په دې کې د ارچا له حاضری په کار ده او سوال پیدا کړی چې جمعه ته بیا دروازې خو جوړ خنه دي کنه او یو سړی جمعه ته دنه تل غواړي تا دروازې له ګول دي بندي کړی چې هر کله دې کې اذن عام دی دا دروازه خو یو نوع د بندش ده بیا خو بندش نه دی پکار کنه امام بخاری فرمای الابواب والغلق للكعبه دروازې جوړول او غلق بندش لپاره د کعبه شریفه دا جایز دي ورنګ والمساجد او دعو مساجد او دا غلط یو معنا نفس دروازه بندول بل دا غلط په معنا د تالی سره او هغه تاله چې کوم جمعه د دروازې کې دن نه وي بعض دروازو کې دن نه کنه لکه کونډه شو او بیا چابیانو سره چې بنديږي را کولاویږي هغه ته غلط دی دروازه جوړول او بندول دواړه جایز دي د بیت الله دروازه شته او بنديږي کولاویږي اوس په دې سوال دا دی چې کوم حدیث را روان دی هغه د غلق هغه ابواب او د غلط د کعبه دی والمساجد ذکر کړه او مساجد په حدیث نشته فلکه قدر مشترک او علت جامعه بینهما څه دی کونهما یا کونهم بیوت الله کعبه بیت الله نه دام بیت الله نه دیجو کنا او بل کعبه چې داغه د دې سده صدر دی جمعات ال جمعات جمعه کعبه ته اگه جمعات مخ کعبه ته نینو جمعات نه ته قال ابو عبد الله بخاري وي وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان بن جريج قال لي ابن ابي مليكه يا عبد الملك اے عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها جواب مقدر دے لو رأيت مساجد ابن عباس کہ تعالی دلوی جماعتنا چې جوړ کړ عبد الله ابن عباس وابوابها دروازی لرأيت شيئا حسنا لرأيت شيئا عجيبا تابع عجيب شيء کتلو ناشنا جماعتونه جوړ کړو او جماعتونه له ناشنا دروازې جوړې کړې زر وای قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مكه حضرت راغ مکی ته چې مکی تراغ د حدیث تاسو ویل نه مکه چې کلا وکړه عثمان ابن ابي طلحه چې نو دې څنګه چابي د کعبه وا دینه حضرت چابي واغستا بیت الله ته دنه لاړو پکې موضوع کا او بیا راي بارته دروازه بند شو بیا چابي عثمان ابن طلحه ورکړه بخذ خالدا طالدا لا ياخذ منك الا غالبا فدا عثمان ابن ابي طلحه
عثمان ابي طلحه आवाज وکړه ففتح الباب هغه دروازه کلا وکړه فتخر النبي صلى الله عليه وسلم نبی اسلام دنلار وبلال واسامه بن زيد عثمان بن طلحه ثم اغلق الباب غادي دروازه بند کړه یا مانو ثم اغلق الباب دا بند کړه شو دروازه ولا بسفي ساعتن حضرت جمعات کی خانه کادی کې دن لګټې نثار شو ثم خرجوا حال ابن عمر فبدرتو ما ذ پمنډلاړ لما چاراته چې نبی اسلام مسجد کې دن نه تاسو دې سویل لګانا چاراته نبی پاک مسجد کې دن نه کعبه کې زرا لما چرالما حضرت جمعات کافی نه بار وتلو فصالت بلال ما بلال تاسو کا چې نبی پاک دنه مسکړې دي فقال صلى فيه او مسکړې دي ابن عباس نه ده کړي بلال چې کړې دي امغه چې علم سره دلیل دی په مقابله د ادم علم زیادت علم دلیل اقوا دلیل دی په نسبت ادم علم فقلت ما في اين یعنی په کوم یو کونه کې فقال بين اسطوانتين فمدري دوستنو قال ابن عمر وی فذهب عليا دا خبره زما د زین نوتا ذهب علي معنا ایرا شوا اوتا د زین زمانہ ان اسالو کم صلى چې تاسو کوم چې سو رکعته کړی دغه خو پته ولای چې دنه مسکړلې خو ما ایر شو زین کارونه ک د کثرت خوشاله نه چر سمرا مسکړلې حاصل دا شو چې لکه بیت الله دروازه شته واغه بند شوی و او بند کړی و حضرت بند کړی و لہذا جمعه دروازې جوړول هغه له غلق ورکول دا ډول جایز دي او کړي بیا خو اختر د چاشي د غلاګرو شي د سالکین اختر به یو په بوزي چې کوزي 3.5 روپۍ دي ته کې په 2000 خرڅي 1500 خرڅي د دیاري برابر ده جی باب دخول المشرك في المسجد دیر بغسی وی خواه گورا مولانا صاحبہ پا دی بنا حاشی بانے باز شوی دے پا خلافت صدیق بانے او رضی اللہ عنہ ما پا دی بان زکتا اس خبرو نکڑا چی دا اشہر دا خو یو خبرہ چستا سر حاشی تا توجہ پیدا کوا حاشی کی دا ذکر کری دی چی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او دارنگی دا د خلافت صدیق دلیل شو او بل حدیث سد الابواب الا باب ابي بکر دام د خلافت بلا فصل دلیل شو خدای عاشق ذکر دی چې اور روایت کې دام راغل دی سد الابواب الا باب علی دغه جواب مواشی په خپل کړی دی چې الا باب ابي بکر دا حدیث صحیح دی اصح دی او باب علی دا حدیث کمزوری اور غیر صحیح دے لہذا اشکال ختم دے الکه دخول د مشرک جماعت ته بسنګي مشرک احناف کوئی چې دخول د مشرک جماعت ته مطلقاً جائز دی او قران چې انما المشركون نجس او دین مراد نجاستی اعتقادی دی نجاستی اعتقادی دی ظاهری مراد نه دی اګه ته چې مرصاب مشرکان فلیغسل یدیه نمرات سر تغلیظ میں چاله کله ارتفاع دي او تا قران کې ویل حتا يسمع كلام الله فاجره حتا يسمع كلام الله ورکول مولا ته بنا شراش کلام الله واوري او کلام الله خلق وجرو کې نه وي کوم ځای کې وي جماعت کې لہذا مشرک جماعت راتل جائز شو دارنګ تاسو ربط الاسیر او سماما سوکو سماما ابن غسان دے حضرت جماعت کے تڑلو خو مشرکو دیرسو مسلمان شوی ائمہ الثلاثہ امام مالک رحم اللہ دا عدم جواز قائل دے کہ ضد ناشا کہ مشرک بالکل جماعت نشینات دے شوافی و حنابلہ ہوئی چې تفصیل کی مشرک مسجد حرام ته نشي در نه کېده او باقی مساجد تراک دیش
احناف کې د امام محمد قول دقه رحم الله او انور شاه کاشمیری وای چې دا قول مختار هم دی چې مسجد حرام البته ممانعت نصی موجود دی لہذا مسجد حرام ته مشرک نشي درنه کېده او باقی مساجد ته کې درنه کی جی. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد بن ابي سعيد ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دا بعث رسول الله خیلن چې وو دا دیش کسانو شابه من بني حنيفة يقال سمامة بن أسال فربطوا بسارية من سوار المسجد قد مر باب رفع الصوت في المسجد باب دې په بیان د اوچتولو د आवाज په جماعت کې ګوره علماء کرام امام بخاری زنده باد بعض علما وایي چې جماعت کې आवाज اوچتول مطلقاً حرام دي او مطلقاً منع دي تیشوا او دا د امام مالک مسلک دی او نور ائمه فرمایي چې आवाज دینی اوچتول جایز دي او आवाज غیر دینی ناروا دي आवाज دینی جائز دي غیر دینی ناروا دي. اے احمد تبدا بخاری کمال ترکمه پوری راي ونه شوي. اب عجیب خبره امام بخاری دو روایت راوړل روایت ته ول کی आवाज چتول من دي عمر غته وشتوا او په دیم کې आवाज چتول ثابت شو زمانه شو غرض دینی په لحاظ سره आवाज چتول شي چې غرض دینی نه نشي چتولې دوه احادیث راوړل یو کې حد میں رفع صوت ته او په دیم کې اثبات طرف صوت ته نو تایید جمهور کو جی. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجي في المدني قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زهير بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن حسيف عن صاحب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل زوالانو په جماعت کې بغټای وشتم یو کس فنظرت الیه جماعت او قتل فدا عمر بن الخطاب رضی الله عنه فقال ما اذهب لا شا فاتني بهذين هغه دو کسان راواله ما صح فجئتو بهما نما غراويستل فقال ممن انتما سوکه تاسو او من اين انتما دکم کی زین راغلی تاسو قال من آل الطائف جی من خود طائف نه راغلیو من آل الطائف قال نبی الاسلام وی عمر سے صف الله عمر وی لو كنتما من آل البلد کہ چرتا سو ما کلیوال وے او د دې کلی خلق وے لا اوجعتكما ما بتاسی وخلی وے سم سم درمن کړي به مې وای راته کړي به مې وای طرفان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو چتوي اوازونه په مسجد د پیغمبر علیه السلام دې معلوم شو چې رفع صوت منع ده. جمهور وی چې رفع صوت دینی وی یا پای کې نفع دنیوي وی جائز ده نو بل حدیث او کې دا دینی نه او نفع دنیوي نه جائز نه ده دا دې څنګه دی جی. وفي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى ابن ابي حضرت دين تقاضى پر موږ ویل مطالبه د دین کړي او شابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء فارتفعت اصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيتي فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف حجرتي ونادى كعب بن مالك تدې چې لریکړه سجف حجرتي او من پرونی ستر حجرتي لاندې لیکل دي پردا. فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فاشار بيدي ان زعش شطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه مخ شاباش باب او زپری د دروازه امام